آیت نمبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. تا خوراک مسک آخذ شروع کسان ڈوڑا ہے دیتا کرنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیات کا چوئے پروردگار سال الملائکت فرشتوں تا. آیت نمبر 10 انی جاعل پیدا کون کے ما مقربون کے ما فی الارض ازمک کے خلیفتا خلیفہ. اس خلفہ یخلفو و لغت عربی کی دفالو پمانا بند رسی سب پمانا چپسے رہے در پائے فارسی کی جو ہے در پائے آمدن. اس خلیفہ دا چونکہ در پائے آمدن بیہائنڈ سم ون دیو جو ورطا خلیفہ ہوئے. نماتاس پہ دری تاویل کریو چیز پیدا کہ ان کے مزمکہ کے خلیفہ یعنی means human beings themselves will be successor of each other. منگا خلیفہ گانی دا پلاران نرستو زمونگا زامن با خلیفہ گانی زمونگ نرستو دا غوی زامن با خلیفہ گانی یعنی دا خلافت صفت دا انسان سر لازم دی جنریشن آفٹر جنریشن. دا یو تاویل. دویم تاویل چی دا انسانان پا دیزمان کی پا فلیٹ علاقہ کی ہموار علاقہ کی خلیفگان دا جناتو دی زکر زمونگ نوران دی دا طول دنیا اکو پائی کولا چا جناتو. نو چکر انسانان پیدا شو فذهبو الى الصحراء والجبال اگوی لارل صحراؤنو تا و غرونو تا او مونگا پادشو پا ہموار علاقہ کی. نو مونگا گویا سکسیسر دی دا چا دا جناتو. بعض مفسرین دا تعویل کرده او دریم تعویل داره خو بیا خلیفہ پا مانا دا سکسیسر نده بیا خلیفہ پا مانا دا ایجنٹ ده بیا خلیفہ پا مانا دا وائسرائے ده بیا خلیفہ پا مانا دا نمائندہ ده پا مانا دا ریپریزنٹیٹیو ده چینی جاغلن فی الارض خلیفہ ز پیدا کہ ان کے مزمکہ کے خپل نمائندہ خپل ایجنٹ خپل نماتاستوی جسو کہ چا ایجنٹ بھی نو the agent be subject to the approval and verification of his boss. نو سکل اللہ تعالیٰ منتقبل ایجنٹ ہوئے نظمون آغا کار با legitimate او legal بھی چکم دا اللہ دا مرضی مطابق بھی او چکم دا آغا دا مرضی خلافی آغا illegal کار دے آغا illegal کار دے. خبر ازین کی لانا قالو دوئے تجعل فی آیا پیدا کے دیزما کے مناسو کفسد فیہا چی فساد بکے دیزمک کے ویسفک الدماء اتو یہی بوینے ویسفک الدماء تو یہ نماتاستویلیو چی دا مسئلہ فرشتو تا چرتا نمالوم شوا. اللہ تعالیٰ ورطا یو بریف فرق دا انسان دا نیچر متعلق او اگر بریف کی ورطا دا ہوئے چی ستاسو دا فرشتو نیچر دے دا عقل دا حیوانات نیچر دے دا خواہش دے با کمبینیشن ویز دوارو دا انسان چلے دیکھ ما دوارا ایلیمنٹ لگولے دی خواہش والا ایلیمنٹ میں لگولے دے عقل والا ایلیمنٹ میں لگولے دے. اس فرشتے مخینا غی دا حیوانات دنیا مشاہدہ کی واہ چہ دا حیوانات کار سلے یو بالبخکر والی صحیح شو یو بالبانے چک لگوال نای مخکنا او بیچی بیا عقل ورسرام کاگروی نو کدا عقل خواہش پس اولا گیدو خودای با دمرا تاریخی فساد کئی چه دا حیوانات پلانو پاگی فساد نکوئی گی. حیوانات کا فساد کئی نسورا بکی پخر بسورا خلق ملکی پلتو بسورا ملکی پچکونو بسورا ملکی پچکونو خو فرشتو اغل اوے کدا انسانی عقل والا ایلیمنٹ دا خواہش ایلیمنٹ پس اولا گیدو خواہش ایلیمنٹ پس اولا او دا عقل دا ورطا سرنڈر شو دا عقل خواہش دا سرنڈر شو نو اغوی وچی یا اللہ بیا کو بغیر دا دینو تویلو نبل کار نی پا یو ایٹم بم بانے و پا لگونو خلق نہیں کی. صحیح دا خطرہ وا چا سرا فرشتو سرا.
قالو دوی اتجعل فیها یا مقرر دیزما کی منا غسو کی افسد فیها چې فساد پیدا کوي دي کې ويسفك الدماء اتوي بوینه. نو ما تاسو ته تفصیلی حدیث ویلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله فرشتي پیدا کړي ورکب فیهم العقل غیر د عقل الیمنٹ ورکو اوس د عقل تقاضا صرف د الله بندگی. نو فرشتي د بندګۍ نه علاوه بل په هیڅ باندې نه کوي بس صرف بندگی کوي 24 hours a day 24 hours هغه صرف obedience باندې کوي ځکه دای نور تقاضا خو نشته ډوډۍ پوری چیز کی سات روز کی قابلی پلاؤ نا اس پہ ضرورت ہی نہیں تھا نہ صلاح غواړي نہ تور غواړي نہ شنه غواړي نہ سپینه غواړي نہ زیاله غواړي دا ډیمانډز او ریکوائرمنټس ستنه بس 24 hours a day هغه صرف بندگی کوي. صحیح. او حضور علیہ السلام فرمایل چې وخلق البهائم خدای حیوانات پیدا کړل ورکب فیهن الشهوه هغه له خواهش ورته نه هغه صرف په خواهشات باندې کوي خوراک اسقاق د نرمادي او ځکیدل دا درې اساسي تقاضې د خواهشاتو دا درې خوراک اسقاق د نرمادي او دا درې اساسي تقاضې دي د څه خواهش او د شهوت د عنصر یا د شهوت د الیمنٹ او دا داسې اساسي تقاضې دي چې دې کې استاد ته هم ضرورت نشته څه پکې استاد ته ضرورت نشته نه د حیوانات ټول فطری طور په خوراکم کوي په اسقاقم کوي نرماده فطری طور یو بل سره یو ځای کیږي. او پیغمبر علیہ السلام فرمائے وخلق بنی آدم اللہ تعالی انسانان پیدا کر دا فرشتوں والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو او حیوانات والا ایلیمنٹ پہ کیوں ملگو. صحیح. نو دا الته یو کې چاتانی شروع ده یو فصل او فصل شروع ده شهوت اگر راکاږي ته حیواني دنیا طرف ته عقل دې راکاږي د فرشتو دنیا طرف ته. پیغمبر علیہ السلام فرمایي فمن غلب عقله على شهوته د چا چې عقل په خواهش غالب راغی خواهش دانه چې ختم کړ بلکې خواهش مهذب کړ سیویلایز کړ خواهش دغه مهذب کړ سیویلایز کړ. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي د مقام د فرشتو نه بلند او د چا چې شهوت په عقل غالب راغی عقل ډیفیټ کړ عقل څه ډیفیټ فهو ادنى من البهائم. نو دغه انسان مقام او مرتبه د زناور نام ډیر لاندې ده د زناور نه هم ډیر. اوس الله تعالی ته نه د انسان نه دا طلب دی چې د داسې شله ک فرشتہ او نه دا طلب دی چې د داسې شله ک حیوان او زناور نه د توي تبع اعتدال پیدا کې تبع یو بیلنس د مخلوقي تبع یو بیلنس د مخلوقي. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه شاه ولی الله صاحب رحمه الله خپل کتاب کې لیکلي دي چې اوس د انسان نه تقاضا د تجاذب نه ده د انسان نه تقاضا د اصطلاح ده. تجاذب دیتا ہوئی چې په دې دواړو الیمنټونو کې یو الیمنٹ غالب راشي یو نو که د فرشتي والا الیمنٹ غالب راغی او د خواهش والا الیمنٹ چې د زناورو دی هغه ټوټلی اګنور کړ نو داسې سړی مجذوب جوړ شي. څه جوړ شي؟ مجذوب جوړ شي. هغه نه په دنیا پوهېږي نه دنیا سره غم غلطي او نه دنیا ټک پک کوي هر دنیا ټک آنه د چا د ښې نه د چا د بدي. په پښتو کې ساده پښتو کې زمون شیخ صاحب یو لطیفه ویلا وی یو بډای زوی وفات ناغي ورپسې ډیر چړل نو چې ابله د پوسه ورته به ته ولې دور ډیر ځاړي وی زما زوی مرشه دی کله دې پینځه شپږ میاشتې وشوي وی خلاص څنګه سره استاد وی نو ورته دا وی بس نه چا د خیر نه چا د بدیو وی بیا ورپسې مجاړه بیا خو مړخو صحیح. ځکه انسان له خو کردار پکار دی یا پاتې یا نه کېټو. شیخ صاحب یو ډیر عجیب لطیفه ویلا فرمایل به که مسلمان جوړیږي نو کوشش کوه چې داسې جوړ شي لکه ابوبکر او عمر. صحیح. او که کافر جوړیږي نو بیا دومره ستان لکه ابو جهل. صحیح شو. وزان نه عبد الله ابن ابي نه جوړه منافق باندې جوړیږي ښا دا وی د خدای ډیر زیات بدی شي ځکه د ابو جهل دا کردارم څه کردار خدای په نیگیټیو سایډ خو سټینډ راستله. صحیح. عبد الله ابن ابي د خرج وی پیغمبر علیہ السلام په دې ځای ولاړو نو بیان به وکړ خلق ته وی به خدای مون سره سور احسان ګور پیغمبر علیہ السلام پیدا مکه کې ان الله الله راوچت کو دا برکت زمون کو تر راوړو زمون کو ته اجل جمعه ته بار ووت شیطانت به شروع کوي دا څه مصیبت راغله خبر ده ګرام. نو اس کله ملکیت ټوټلی غالب راشي نه انسان مجذوب شي دنه دنیا هیڅ کار نه کوي د لاس په لاس. صحیح. او به زمون پښتو وطن کې ته زبې ډېر درې وایي دا څنګه فیض خان چې څو دنیا ټک پک نه کوي نمونږ تاسو به غیر سره
صحیح. اوس یو بل طرف ته که حیواني عنصر غالب راغی او عقل له ډیفیټ ورکو نو داسې انسان د سوچ خالص حیواني وي چې په جایز وي که په ناجایز وي که په روا وي او که په ناروا وي چې پیسې نه پیدا کړي او پراپرټي وي جوړ کړي نو دې ته وایي حالت د تجاذب. حالت د تجاذب خدای ته خوښ نه دی. الله تعالی حالت د اصطلاح واړي چې دا دواړه بیلنس کا دا دواړه څه دواړه بیلنس کا. اره دې وجه د حاجی مبارک دعا چې خدای ورته ښه دعا ویلې چې مونږ په د مانځ کې هم کوو د حج په موقع باندې چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې هم خیر راکړي او آخرت کې هم خیر راکړي. الله دا دنیا میں هم خکې آخرت میں هم خکې. صحیح. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. الله تعالی وایي څوک هغه حاجیان صاحبانی هغه وایي خدای دنیا راکړي آخرت سره وګورو. صحیح شو. ونحن نسبح امونگ تسبیح وایستا بحمدک سرد حمدتا ونقدس لک پاکی بیان و تعالی پارا. نو اللہ تعالی دو قسم صفات دی نسال رحمت اللہ تولیک. یو توی صفات سلبیہ لازم دی چی اگر دا خدای نے نیگیٹ کی چاہے دا خدای نے نیگیٹ کی سلب کی دی نفی کی دی. او دیم توی صفات ثبوتیہ چی اگر دا خدای نے پارا ثابت کی صفات ثبوتیہ چې هغه د الله لپاره ثابت دي. صفات سلبیہ دا غینه تعبیر کیږي په سبحان الله باندې. سبحان الله باندې جو سبحان الله موږ ساده پښتو کې ترجمه کوي ټول پاکي خدای لري. نو پاک د سن ده هر هغه شی چې خدای ذات سره مناسب نه دی دا غیر الله تعالی پاک دی. الله تعالی د شریک نه پاک دی. خدای د زوی نه پاک دی. الله تعالی د پلار نه پاک دی. خدای د خزه نه پاک دی. الله تعالی د اسوسییټ نه پاک دی. پروردگار د احتیاج نه پاک دی. الله تعالی د خوراک او اسخاک نه پاک دی. پروردگار د بیمارو د نقص نه پاک دی. دیکھوئی سبحان اللہ او چې کوم ورته ثابتو هغه نه تعبیر کو په الحمدلله باندې چې ټول تعریفونه الله نه ثابت دي. الله تعالی وحده لا شریک دی. الله تعالی قادر مطلق دی. الله تعالی ټول دنیا پیدا کړی دا. الله تعالی د دې ټول دنیا رب او مالک دی. الله تعالی رزق ورکوونکی دا ټول صفات له ثابتو دي ته وای الحمدلله. درځوي او د دوړو نتیجه هغه الله تعالی تقدیس دی. دا الله تعالی تقدیس ته او سینکټی دا. ونحن نسبح بحمدک امونگ تسبیح وایو سرد حمدستا ونقدس لک التقدیس بیان او سینکٹی بیان او تعالی پارا. سبحان اللہ او الحمدللہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ جنت زمکا ارضها قیعان زمکے فلیٹ دا. زمکا جنت فلیٹ دا. دا لینڈسکیپنگ ضرورت پکی نشتا اگا فلیٹ دا. توینتها المسک داغی کے میں خطی چیدی دس خطوائی داغی خطی پیغمبر علیہ السلام فرمائی داغی خوشبو دو مشکو پشاندہ خوشبو دو مشکو پشاندہ قصورها یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها داغی قصرنا اگر دومره ٹرانسپیرنٹ دی چې دن ناتنو بهر د دنیا ښکاری چې بهر نه دن نه ټول ښکاری. صحیح. او حضور علیہ السلام فرمائے اشجارها سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. او داغی ونی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر شکل بانی دی. نو سبحان اللہ یو فزیکل شکل دے اللہ تعالی خصا. دا الحمدللہ یو فزیکل شکل دے اللہ تعالی خصا. لا الہ الا اللہ یو فزیکل شکل دے. او دا کمپیوٹر دنیا کو دا ټول سیز مونږ ته خو کمپیوٹر دنیا حالانکہ اعراض ذات شی چې فزیکل باډي نه لري. فزیکل باډي نه ده د دې مونږ ته هیڅ پته نه و چې دا څنګه دي. اوس د زړه دا کوم حرکت دی تحت دا اعراض دي د دې فزیکل شکل خو نشته. د زړه خو فزیکل شکل دی خو د جنبونه د دې خو نشته. خو د کمپیوټر دنیا خو مونږ ته په ای سی جی کې دا ثابت کړه چلتا ماشین چلته ولګي نه غو فورا چې کوم ځای دې میسنګ کوي میسنګ کوي کاسه بدلسته میسنګ کوي کنا اسے بدلسته نو یو فزیکل شکل ول راوست الله تعالی خطا د دې خو کلمات یو فزیکل شکل دی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې دې کلمات په فزیکل شکل باندې با الله تعالی د مسلمانانو په هغه قصرونو کې او داغه په فرنٹ یارډ او بیک یارډ کې ونی لګولي. دیو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائے
چې کله یو بنده وایي سبحان الله یو وایي الحمدلله، نو الله تعالی فرشتي ته حکم وکړي وایي دغه معنی مخې ته د سبحان الله اونو لګوا، دا الحمدلله اونو لګوا، دا الله اکبر اونو لګوا، دا ماشاء الله اونو لګوا، د بل خسته کلمې اونو لګوا. خبره ده کلاله. او حدیث کې راځي امام بخاری د خپل کتاب په آخر کې حدیث نقل کړی او د امام بخاری د حدیث نظم په داسې انداز دی چې هغه شروع کړی د کیف کان بدء الوحی الی رسول الله، پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو، ځکه میسج شروع سره شو وحی سره، نو دا وحی څنګه شروع شو. حضرت عائشہ تفصیلی حدیث بیان دا غینه بعد دویم باندې چې راوړل دی هغه د کتاب الایمان چې وحی سره پار رااله چې مسلمانان ایمان راوړي، انسانان ایمان راړي الله باندې او د الله پیغمبر باندې. صحیح اوس ایمان خو راړو خو د ایمان تقاضې به څنګه پوره کړي؟ نو د دې لپاره دریم باب راړي کتاب العلم فی فضیلته چې نالج ولا ضروری دی، قران سنت باندې ځان پوهیږي. کني اسه مؤمن به په پتا باندې پوهیږي، اسه مؤمن به په پتا باندې پوهیږي. دیو جن امام مالک رحمت الله علیه فرمایي، امام مالک رحمت الله علیه پر چې العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم سقیم وكلاهما صراط مستقیم. یو سړی کپوی حاصل کړي قران سنت باندې خو عمل نه کوي، مولا صاحب خو دې ها خو عمل په نه کوي. هغه وایي د مثال د ایشو لسونه ده، مونږ ورته شنډ وایو، تاسو سوای چې کومونه میونه کوي، کومونه چې فروټ نه کوي مونږ ورته شنډ وایو. په دې چې تاسو قندار څه به سوای شنډ ونه نشته ته ټول شي دي میوان کې بالکل نشته او کنه میوان کې ټول میوادار یې څنګه وځي. صحیح نو به هر تک دي چې کومونه میونه کوي موږ ورته شنډ او امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو پوهه سړی پوهه په قران او سنت باندې چې عمل نه کوي پریکټیکل اکارډنګلی عمل نه کوي دا تاسو لکه یوونه ولاړه پوښتنه نه وایي نشته. اول عمل بلا علم سقیم او یو سړی چې په خبره ځان نه پوي کړي خدا نه څه شیخ ته جوړ کړي عبادتونه کوي وایي بل چې ټیک کوم ته غلط کوم نه چانه پته لګي نه کوي دا عمل مریض دی دې ته کینسر لګیدل دی عمل ته وکلاهما طریق مستقیم چې دا علم او عمل دواړه یو ځای چې صراط مستقیم ته دی نامه ده. صحیح امام بخاری رحمت الله علیه هغه دریم باب ذکر کوي کتاب العلم چې دین باندې ځان پوهیږي او بیا چونکی لومبنه شه د مسلمان د پاره د موږ فرضیت ته نور پسې باب راوړی کتاب الوضو چې او 10 پسنګ کې دا 10 مسائل ورپسې کتاب الصلات د مانځه مسائل ورپسې کتاب الصيام د روزه مسائل ورپسې کتاب الزکات د زکات مسلې ورپسې کتاب الحج د حج مسلې ورپسې بیا ذکر کړي کتاب النکاح چې کور به جوړه نکاح به څنګه کې طلاق څنګه اولاد حضانت تربیت ډیورس خلا سپریشن ډیزولوشن د ټولو تقاضې به د اغینا وړاندې ورپسې ذکر کوي کتاب البیوع چې تب اخر انساني دنیا کې اوسې څه خرڅول به کې غسل به کې بزنس به ټرانزیکشن به کتاب الشرکه کتاب المضاربه شراکت کتاب الشفاء پریمشن بسنګ کې کتاب الرهن مارټګیج بسنګ کې انتفاع په غسته شي کنه شي په غسته کتاب الاجاره والکرا رنٹ باندې بسنګ ورکه رنٹ په کوم انداز باندې محدد کې اجاره بسنګ کې الی اخره. صحیح نو چې اخر ته رسیدل تر کتاب السیر پر انټرنیشنل لا پورې نو په اخر کې باب راوړل باخر کې باب ځکه سړي باندې hebat راشي چې دا دومره غټ کتاب د امام بخاری یا سبحان الله موږ په زموږ نه په ګرانه کېږي دا اسلام په پوره یو نظام دی دا اسلام پوره یو نظام دی موږ په عمل کول نه شو ډېر کمزوري یو خو بس انجام دار چې دوه جهنم ته خدای مو دې معاف کړي. صحیح سړي باندې hebat راشي نو سړي باندې hebat راشي امام بخاری بالکل د کتاب په اخر کې موږ له حوصله جوړ کړی دا چې یریګه ما د خپل بساط مطابق کوشش کاوه چې وایلیشن نه کړي د بساط مطابق څومره چې وسته دا غي متعلق کوشش کوا چې د خدای د قانون او پیغمبر د حکم وایلیشن کو نه کی. صحیح استاد د ضعف او د کمزورۍ د وجه چې کوم ځا وایلیشن او ترانسګریشن شوی دی یا کوم شی دی مسکره به انټنشنلی یا انټنشنلی یا ان انټنشنلی نو زه تاسو اوسو کلمات کوم د پیغمبر د حدیث په اساس باندې دا وایي الله تعالی مهرباني کوي دا وایا الله تعالی ابو هريره حدیث بالکل اخر کې را نقل کړل دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دو کلمې دي په جبه وینا باندې ډېرې اسانه دي خدای ته ډېرې زیاتې محبوب دي د قیامت پر ورځ باندې په هغه میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي چې دا کلمې الله تعالی واجب میزانو په کتر راځي د نیکو میزانو په جنت ته
وسغسدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دغه ونحن نسبح بحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نو اصل یواز نو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چرته میزان په خطر دی صحیح شو قال الله تعالی و انی عالم زپویګم ما په حکمت باندې لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ فرشتو ته اوسه حکمت سو حکمت بطور ٹیسٹ ورته ظاهر کا وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ تعالی آدم علیہ السلام تعالی اسماء كلها نمونه ټول نو کوم نمونه چې کوم د انسان په ژوند کې ضروری دي کوم نمونه یا کوم شیونه یا د کوم شیونه نمونه چې د انسان په ژوند کې دا غي ضرورت راځي نو دا د آدم علیہ السلام په ټیلنټ کې واچو د آدم علیہ السلام په نیچر کې واچو دای داغه فطرت کې واچو څه کې واچو دای داغه فطرت کې واچو نو اس فطرت کې ولا دغه شی نه واچو نو دته به مستقبل کې ضرورت هم پیخیږي کپڑے ته به ضرورت پیخیږي ټوپای ته به ضرورت پیخیږي د عینکو ته به ضرورت پیخیږي د تسبیح ته به ضرورت پیخیږي فار ایگزامپل د راحت ته به ضرورت پیخیږي د کارپټ ته به ضرورت پیخیږي او د دې نمونه خو ولا په نیچر کې واچو خو د دې یوز او استعمال سره د دې یوز او استعمال د هغه نیچر په اساس باندې دا د آدم ډیډکشن دی دا د آدم علیه السلام ډیډکشن دی ځکه انګریزي کې وایي necessity is the mother of invention necessity is the mother of invention یعنی کوم ځای چې سړي ته ضرورت پیدا شي سړی بیا سوچ کوي چې اوس دینه د وته لار څه ده دینه وته لار څه نو چې سړی وږي شي نو دې ته سوچ کوي ها چې دا اورلګه به ختمي دي پسنګا اوس سړی ته گئی اوس کو یې خوشتا خو سره بوکا نشته موږ بوکا ورته بکټ دې ورکته کی او براو باسي نو دې لګي غریب سوچ کوي چې رسما نه وباسم سوچ کوي چې سما نه وبا نو چرته جیب کې سره ورکوټه باندې ډبې دي نو خپل صادر راوغست او هغه ورته وکړه اکوې ته ورکته ضرورت دا د ایجاد مور ده ضرورت چې ضرورت پیدا شي لار به هغه ضرورت ځان له خپل وباسي ځکه هغه نیچر لګي فنکشن شروع کی نیچر او فطرت الګیا شي فنکشن شو اوس آدم علیه السلام په نیچر کې الله دا نمونه واچول نو چې دا هغه په مستقبل کې ضرورت پیښېدو نیچر فنکشن شروع کو صحیح او دا نمونه الله تعالی یو په یو فرشتو ته خور دي ته دا وای دي ته کټوي وای دي ته منګي وای دي ته مټکای وای دي ته ګلاس وای دي ته جګ وای دي ته تاله وای دي ته فلان وای دي ته فلان خدای کو ضرورت نشته د شي ته ضرورت نه نو ضرورت نشته په استعمال هم کوي چې د حکمت سره نو صلی الله تعالی دواړو نه امتحان راغستو فرشتو ته وی ته تاله وای د دې استعمال سره ای ویرو نو ته پته نشته دې ته صادر وای د دې استعمال سره ای ویرو نو ته پته نشته دې ته کپ وای د دې استعمال سره چې دا ری تقاضا نه ده ای مونږ ته پر دې پته نشته به آدم علیه السلام ته واستو آیا دې ته وای کپ د دې استعمال سره وې دایي سره دغشي نو پکې به وباسي نو رسکی وې دې ته تعالی وای د دې استعمال دی وې دا چې وګی شي نو پکې به خوراک واچي اخري به دې وې دې ته کټوای یا دې کوئی ورته د دې استعمال سره وې دا چې کله وګی شي او ځان له پخلې کې نو کې به وواچي او په خپل پخېدون کې شي او په ورواچي او په اور باندې به کې نو دا پوښ شو بیا به خوراک کې الله تعالی فرشتو ته وې د دې حکمت نشه نظر مې د انسانان پیدا کړی دي چې زما د کائنات استعمال کی چې څوک چې کائنات استعمال کی وعلم آدم الاسماء كلها تعلیم ورک اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا ضروری نمونه ټول ثم غرزهم على الملائکه بیا وعده کول دانون فرشتو تا فقال نبی انبئونی اطلاع کایماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې شیونو باندې سره د حکمتونو پنمونو د شیونو باندې سره نمونه پورته الله تعالی او چې دې تصدیق وي فار ایگزامپل یا دې ته وایي ګلاسز دې ته نه یو نظر نه کمزوري کیږي فرشتو نظر نه کمزوري کیږي ګلاسز ته ضرورت نشته وې دې ته سوې ویجی ګلاسز ځکه دا نوم پورته الله تعالی خو وې استعمال سره نه خدای آدم علیه السلام د هغه په نیچر کې خدا شی وو دا تقاضا موجود و وې دې ته وایي ګلاسز استعمال سره وې دا چې نظر کم شي ورته ولګي څنګه به دا راخاري فار ایگزامپل فقال انبئوني باسماء هؤلاء نو خبر را کای مال
د نمونو د شیونو سره د حکمتونو ان کنتم صادقین کتا سرشتونه په خپل وینا کې کتا نو د فرشتو وینا سوا چې الله تعالی ورته ظاهر کړه حالانکه غي دا خبر الله تعالی وکړي او چې کله الله تعالی اراده وکړه د آدم علیه السلام د پیدا کولو نو د خپل کې ډسکشن شروع کو فرشتو دا کوم انسان چې پیدا کړي د بد رتبه په اعتبار باندې زمونږ له لوړې د الله نظر کې او کلام دی سټیټس به سي پوزیشن به سي دی به سینیئر وزیر وي سینیئر منسٹر به کناس یو منسٹر بیان صحیح فرشتو خپل کې دا وي چې الله تعالی به زمونږ نه معزز مخلوق پیدا کړي صحیح الله تعالی به چې عزت د دې دارو مدار د په علم باندې په څه باندې په علم او نمبر 2 دا علم په استعمال باندې په علم باندې او د علم په یعنی په علم او عمل باندې د علم په پیغمبر علیه السلام جابر بن عبد الله فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام نه موږ درې سونو تعلیم باغسته سیملټینیسلی ایٹ ا ټایم یعنی پیغمبر علیه السلام سره د صحابه کلاسونه لګیدل سو درې تعلمنا الايمان والعلم والعمل معا پیغمبر علیه السلام نو موږ یو کلاس وی د ایمان دریم کلاس به موږ د علم دریم به موږ د عمل دا درې واړه څه دا به سیملټینیسلی موږ د پیغمبر علیه السلام نزد کول فقال انبئوني باسماء هؤلاء وخبر را کای مالا فنمنو د دې شیونو باندې کنتم صادقین کدا سرستونه په خپل داوا کې چې الله تعالی به زموږ معزز مخلوق ته پیدا کړي نو د عزت دار او مدار خو په علم او عمل دی په علم عمل دی او ما تاسو ته چې علم بلا عمل دا خو کار شي نه صحیح قالون دوی سبحانك پاکی دا تعالی لا علم لنا منتقل دی علم نشتا الا ما علمتنا مگر صرف آغا چرکم تا منت تعلیم را کرده نو تا منتوی چی دیتا وی کلاسیس غزدرین اولاد خطارات خزنوی خولی من پی نپوئی صحیح نا اللہ تعالی آدم علیہ السلام تا خمم وی کلاسیس دا اولاد مسئلہ خود آغا پر ریسرچ ہو دا اولاد مسئلہ دا آغا پر ریسرچ ہو آغا پر ریسرچ معلومت کا چلی دی یوز دارے هغه ته ما صرف تاسو په شان نوم خولې دې ته وایي طالب دا وړاندې شیخ هغه ریسرچ چې دې یوز څه دی دې ته وایي دې دا وړاندې دا هغه ریسرچ چې دې یوز څه دی او د ریسرچ شاته پښکول لپاره کم الیمنٹ پروتو ضرورت څه پروتو ضرورت دې ورته ضرورت پیدا کړي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا مگر آج تا تعلیم را کڑے مونتا انك انت تاکیق سرت الغلیم عالمی و نفس شیبان الحکیم اپوی دل کے پا حکمت شیبان دی لفظ علیم او حکیم دا عالم مانا چی نفس شیبان پوئے گی دا حکیم مانا چی پیوز بانے پوئے گی دا حکیم مانا چی پیوز استعمال بانے پوئے گی قال یا آدم دووی یا آدم اللہ تعالیٰ او آدم انبیہم خبر ورکدی فرشتو تا دنمون سرد حکمتن فلما انباہم چکلے خبر ورکدوی تا بی اسمائم دنمونو دیشنو سرد حکمتن اللہ وی علم اقل لکن ایامانو وی تاستینلی آدم غیب السماواتی چیز پوئیگم پپٹو داسمانونو والارض غیب مانا رازونا سیکرٹس و سیکرٹس دا آسمانونو ادزمکے و عالمو اپوئیگم ما پاشے بانے تبدونا چی تاسو ظاہرول و ما کنتم تکتمونو آغا خبر چی وی تاسو چی پتا مساتلانو تو خبری وی دا فرشتو یو کوئی اللہ تا ظاہر اکلا یو اللہ تا ظاہر اکلا او اغا ظاہر ذکر دا پا آیت نمبر 20 کی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء خدای دا سے خلیفہ پیدا کیے چاہو فساد کی وینے بتوئے دا خو ظاهر کړه خدا دیمه خبره چې ها که پیدا کین نو پیدا کین با زمونه معزز بنی د خدای نظر کې که پیدا کین نو پیدا خدای ته نو ځای الله تعالی وي مطلب کارو عالم هغه چې کوم ځان لکول هغه ماته معلومه ده صحیح اوس دا خو د علم او عمل په اساس باندې د آدم علی السلام ذاتی شرافت شو څه شي لږ سره ذاتی شرافت شو چې دا د مقام او مرتبه ده خو فرشتو باندې اډمټ کړي فرشتو باندې ایڈمٹ کئی چې واقعی دا لوی سره دی فرشتو باندې ایڈمٹ کئی چې واقعی دا لوی سره دی نو پروتوکول ورکوي ورته څه ورته ورکوي موجود دنیا کې ورته پروتوکول وایي پروتوکول ورته ورکوي چې دا سلوټ کوي اوس د خدای په نسبت باندې سلوټ انداز او د لوی تعظیم انداز هغه سجده لګول دي څه شه ده
سجدہ لگول دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ آیات کا آغا چوئے منگ فرشتو تو اسجدوا لآدم چی سجدے کئی آدم علیہ السلام تفسجدو دے ٹول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیس نہ ہوگا. اس یو مسئلہ چی ابلیس سوک آیا دا فرشتہ آیا دا فرشتہ نا دا فرشتہ نا پہ اتفاق تو مفسرینو دا سڑیو تو جناتو نا خود خپل ډیر تقوا دارے پہ بنیاد بانے مقام پیدا کرو دا فرشتوں میدان کی دوڑی بعد سڑے پکڑی کم دورا نہیں کی روڑا ہم ماخال جماعت کے طالبان سر خوری صحیح شو حالانکہ طالب نہیں حالانکہ طالب خود خپل دیندارے پہ اساس بانے خلق کی طالب گنی دیندارے پہ اساس خلق کی طالب گنی یا مولا گنی ارے جو مسجد طالبان ہوتا کہ خلق دعوت پر کہلے کا شیر شاہ صحیح چاہے طالبان بسما ماخان زمان علمی ناغا پکی انکلوڈی اگر کیا طالب نہ دے خود چونکہ داغا نشست و برخاست کیا سر دے طالبان و سر دے ناغا پکی میں انکلوڈ دے ہر سوک پدی کوئی جاب خامخائی دعوت کے صحیح نو دا ابلیس مسئلہ بغیر ہی دقا سوا کہ دا خپل پرہیزگارے پہ بنیاد دان مقام پیدا کرو دا طالبان میدان کی صحیح دا فرشتوں میدان کی صحیح شو نو چرے چا پا میدان کی او چا سر کاؤنٹ کی گی چا سره کانسیډر کیږي چا سره شمار کیږي نو دا غي په خیر کې به هم شریکي ها دغه خو په خیر کې به هم شریک خو په شر کې به هم شریکي صحیح شو کوه ډبل لازم به راځي ته مو غاړه کېږي دا نه چې طالبان ټوډه دعوت کړو به تاسو کنه واټه کو شروع شو زه طالب نه اسجدوا لآدم چې سجدے ہو گئے آدم علیہ السلام تا نو بس اعتراض آٹومیٹکلی رفش چې دا حکم فرشتو ته ابلیس سے فرشتہ نو دا حکم هغه ته انکلوډ لري نو دا حکم ورته انکلوډ لري دا حکم ورته څه دی فرمایي ته مثال درک فسجدوا دے ټول سجدہ وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نو وکړه ابا انکار وکړه واستكبر استکبار دا معنی چې تکبر وکړه واستكبر دعوی وکړه چې لوی سړی دعوی وکړه چې زه لوی شخصیت یم لوی شخصیت دی ولکه شخصیت ته څنګه سجده وکړي استکبار to think of himself very high انګریزي کې ترجمه کیږي د استکبار څه to think of one's own self very high د خپل ځان متعلق ډیر لوی سوچ کول superiority complex لري superiority complex زمون شیخ وې رحمه الله وی شیطان وی چې هم چما دیګرې نه هم چما ما پر رقم بل شان نه او انسانانو کې بلا ډیر د شیطانی داوی چې هم چما دیګرې نه او په انسانانو کې چرچا دغه داوی نو بس لوګون دې په دې الفاظو کې ولا تبدیل راوړي تاسو حیوان وای یا جانور یا مواشي وای زموږ پښتو کې او بل لفظ استعمالي کې ډنګر وای ورته حیوان ته ډنګر وای صحیح نو شیخ دا هم چما دیګرې نه وی وای چې تاسو وای چې هم چما ډنګرې نه زما په شان خربل نه پیدا کی اب انکار تو واستكبر ډنګر هغه ته ډنګر وای او دی وجه موږ شیخ رحم الله هغه وزیرستان ته بوله د وزیرستان خلکو مونږه ټپ وای سلیم کی کنه که بندو وي نو مونږ ډېر ټپ دی صحیح ډنګر مونږ زناور ته وای نو شیخ صاحب رحم الله وزیرستان ته نو دا زمونږ د قبایله علاقې پښتانه خو سادهګان پښتانه کې غیر مخلصان دي صحیح نو اوس بینګر چې شیخ صاحب سره را ملاو شو لاسونه ولا کولور وی حضرت ډېر ډنګر شوی اگر شیخ صاحب بدن ډېر دغه وکنه نو شیخ سره دوه کلی کسانو مو سره دوه کلی کسان نو شیخ صاحب دومره زیرک سره دومره عالم دومره ونی سره چې هغه فورن په دې کوشش دا کسان زما مرګري چې دي دوی په پته نشته چې د خلکو متعلق څه سوچ کوي دا خو عجیبه نو لوی شیخ ته دا اوسه ډنګر شوی سره ورسه صحیح نو چې څنګه هغه وي حضرت ډېر ډنګر شوی نو شیخ ته ورته فورن وي او ولستاسو په اصطلاح دستازو په ناغدوالو کسانو چې څه ته تاسو کوي دایي ډنګر څه ته وي چې دای ټاپ ته وي ابائن کاریو کو واستكبر او ځان لوی ګڼو وکانا من الکافرین وسوار من الکافرین دې کانه ته موږ وسوارا بس دې کافر شنه ها وقلنا منگوے یا آدم او آدم اسکن انتا اسیگت و زوجکا ادبستا الجنتا فی الجنتی پا جنت کے اسی گئی نوز بظاہر خو دا یعنی یو دا کسی یو تسلسل چی اللہ تعالی ہوئی
چې شیطان خو خدای وست او آدم علیه السلام ته توسېګا بیبي دې ستا پدې ګاردن کې کوم ځای کې پدې دا جنت نه چې کوم ته مونږ دا ګاردن دنیا کې دا تاسو سره ولیکي دا جنت نه چې کوم ته مونږ دا یو ګاردن اعلی پای چې ارڅ پکې اویلیبل ارڅ پکې اویلیبل لکه ننګرهار کې چې لوی باغ یو پکې فوارې هم لګېدلې او پکې وبوم ګرځي دا ګرځي صحیح ځای چترال کې نو بس خلک وایي جنت ده لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله سورہ کاف کې الله تعالی زور او ذکر کوي چې هغه کافر ته وایي کافر روح ده یو مسلمانو بل روح کافرو هغه مسلمان ځان سره بوته راځي توخه سړی څه ځان نه مولا جوړ کړي الله الله کې راځي توخه چې ما کومه دنیا جوړه کړې ده نو دا خپل قصر ورته خو د قصر مخې ته وړو باغ او فوانه پکې دا شی دا دا ژوند دی نو مسلمان دا ابو زین جوړه ورته لولا اذ دخلت جنته قلت ما شاء الله دې خپل جنت ته چر درنه کېدی باید جدا دی ویل چې ما شاء الله در الله مرضی ده ما شاء الله دا مال دې هغه باغ تسوي جنت نو بظاہر خدا نے کسی اور تسلسل ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین مسائل فقہیہ رائشتی دی امام ابو حنیفہ کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام تو ہوئے چھو او آدم اسی گا تو استا بی بیر تاثر اسی گی پر جنت کی امام صلی اللہ علیہ فرمائی شرعی اعتبار سرا دا جوان ټول ضروریات پرووائڈ کول دا دا خاون ذمہ داری دا چا ذمہ داری دا دا خاون ذمہ داری خزبان اس ذمہ داری دا ارنی نشتا دا یو مسله دویمه مسله چې خزه پاستوګ نه کې اوسېدو کې تابع د خاوند چې کوم ځای خاوند دي الته ودا اوسېږي کوم ځای خاوند دي هغه تبا دا اوسېږي الا چې په نکاح کې او میرج کې کانټریکټ کې شرط خي دا ولیک تر ضرور او فقها مذهب دي چې کانټریکټ کې شرط خي چې نه نه زه خو د کندهار نه بل خو نظم کته امریکای ته او کالمان ته دي نه زبر کول او تاسو سره ایڈمټ کړی دا نو بیا یو ار باوند دا امریکا سره نو بس دا یو شرط دی کو څه وتا چې کندهار ته څه کوي هم کندهار کې څه خدا کانټریکټ کینو کنه نو خدا تعبیر د خاوند چې اوسېږي به هغه ځای چې کوم ځای خاوند اوسېږي دا دوه مسلې او درېمه مسله چې خاوند به پرووایډ کوي خزه ته شیلټر د خپل بساط مطابق نه د خزه د حیثیت مطابق باید چې خزه دا د لوی مالدار سړي د کور لور خور وي صحیح اوس هغه به د قصر نه دي خو ست غریب به کوم ځای 7-11 کې کار کوي ته ورته کوم ځای قصر ورکړي صحیح نو ته باوند صرف د خپل بساط مطابق د کور پرووایډ کولو تایید سوره الطلاق سورہ طلاق دا اتنشتہ میں پارے آخری صورت نہیں صورت مخیر دا آخری نا یا صورت مخیر آیت نمبر 6 آیت نمبر 6 لنبنا حصہ اسکنوهن پیدا مکر اسکنوهن اسویدا قدے من حیث سکنتم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم دخپل قوت مطابق وجد مانا قوت چخپل مالی اور فائنانشل پوزیشن جس دے اسکنوهن سویدا قدے من حیث سکنتم چکم زیتا سوسے گئی من وجدکم دخپل فائنانشل پوزیشن پاساس ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ضرر مور کوئی دے دے پارچ نہیں بانے تنگی راولے یعنی وسط چیزی کہ خکور ورطا پرووائڈ کے وہ قسم دے کرے کہ بس خواہ اپارٹمنٹ کے بے اسے
صحیح شو ته ته خدای ګند راځمای ډرګ والا راځمای حالانکه ټول خاله کوي کور پیدا کول شي پرنټ یا په پیسو باندې خدا قسم کړی چې خدا خدای ټاچر کې یا بخل غسته الله تعالی دا کار مکو ولا تضرون دا تکلیف الامور کولو تضيقوا علينا خامخا تنګي پیراولې انا جائز خبره ده دا یو مسله آیت نمبر 1 طلاق آیت نمبر 1 اولیسا لینفق ذو ساعت من ساعته خوراک بسنگ ورکی لینفق ذو ساعت من ساعته خامخاد خرچ گئے ذو ساعت د وس مالک من ساعته د خپل وس مطابق خرچ دکې د وس مالک ها د خپل وس مطابق یعنی خوراک داسې نه چې بس همیشه په ساګونو باندې ټکي نه خدای دې کله کله کابلی پلاو کله چکن روست کله لیم روست ها کله نور ها لینفق ذو ساعت من ساعته ها البته اوس یو غریب سره چې په 711 کې کار کوي به کوم دنه لیم روست او چکن روست ولراني بل دغه دال ساګ باندې بدین ته لګای لینفق ذو ساعت من ساعته ومن قدر علیه رزقه او هغه څوک چې تنگ شوی دی هغه باندې رزق داغو یعنی غریب دی فلینفق مما آتاه الله هغه به خامخا خرج کوي دا هغه شی نه چې خدای ورته سور کړی چې سورې وسته لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نه ورکړي الله تعالی یو خصدا مگر په هغه اندازه چې خدای ورته ورکړي دي چې خدای تعالی ډیر ورکړي دي نو دې ډیر خرج کوي چې خدای تعالی لږ ورکړي دي هغه بلد خرج کوي نه صحیح شو واپس بل سبق وقلنا اوے منگا یا آدم او آدم اسکن اسیگا انتا تو وزوجک الجنتا ابھی بستا پا جنت کے وکلا منہا رغدن افرید وارا منہا دے باغنا رغدن پمڑا حیث شیطما چکم زیستا سخوخی مہمان سے رحمت اللہ علیہ دریم مسئلہ تیرا ہوئستا چی پا کور کے دن بیا ریسٹرکشنز نہیں دا مسئلہ ہو لکھا چی کور کے دن خاون ته حق نشته چې خدای باندې ریسټریکشنز کیږي ریسټریکشن چې دا ونه لا کوم ډبه مار اورل کنه اسکریم والا فرنس کې پروت دی ایله ګورې لاس ورته لاس ورته مات کړ اما څنګه راوړل دی دا یو ځان راوړل دی هغه اسکریم nie خو وکلا منها رغدا حيث شئتما صحیح خو بل خواغیلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خدا د خاون په غیر حاضرۍ کې د هغه حیثیت د امین دی د ټرسټي دی د څه دی د ټرسټي او هغه سره دوه څیزونه امانت دي یو د خاون پراپرټي چې کور د چاله د خاون دی پکې د اسباب او سامان د چاله د خاون دی نو دا خدا دا د ټرسټي ده اذن چې هغه کار دلر شي او دا په تکین شروع شي صحیح ښه پلار کوي لګل شروع نه کی ډالر سره چې هغه سورہ دی او د هر خلاص کړي صحیح نه دا ټرسټي دی وا دیم په خپل بدن کې دا د خاون ټرسټي ده چې دا غیر حاضرۍ کې د خپل بدن په اساس به خیانت نه کوي خبر ده کې راځه ولا تقربا ذی الشجرة ادوار منز دے کے گئی دے ونتا نو امام سے سلورو مسئلہ تین راوستا ہاں ریسٹرکشن could be there restrictions could be there کہ اس خاون سے شیر اوڑی تو بل چا امانت دے صرف دلتا چاور کرے چې فرج کې کې دوا نه دې باندې ریسټریکشن لکه ګورې دې شی دا د چا امانت تر حیات را کړې دا غي فرج خراب دی نه ته په شروع کې صحیح ولا تقربا ذی الشجرة امنس دے کے گئی دوارا دیونتا فتکونا من الظالمین کنس دے شوئی نو شیب دوارا من الظالمین دوائلیٹونا رول بوائلیٹ کے فازلہم الشیطان ازل یزل ازلالا زلت الاقدام عربی کوئی شفی خوائدو تا تاس خوائدل وائی شوائدل وائی منگا خوائدل وائی او دا ازل مانا خوائول یا شوائول چه بل سو دیو خوائی فازلہم الشیطان وخویو دیدوال شیطان غنحا دا جنتنا فاخرجوما نو دا دوار راوستل مما دا آغنا کانا چودا دوار فی پاگے کے نو چکل اغدانے اخورا یا اغونے اخورا دانے اخورا یا اغونے اخورا اولی اخورا لیو اللہ تعالیٰ فرمائی فنسی آدم ولم نجد له عظما دا آدم علیہ السلام خبر بالکل ہی روا چکنی خدای دینا منع کرے
سورہ طه کې الله تعالی فنسی آدم خبره را کړو آدم علیہ السلام خبره را کړو چې کلمات ته وست چې داونه بنوړي ولم نجد له عزما حالانکه الله تعالی وای ما داغه لپاره هیڅ انټنشن نو فیل کړی چې هغه انټنشنلی وایلیشن کو انټنشنلی وایلیشن نو سو فرګټفولنس څه شي فرګټفولنس اوس انټنشنلی وایلیشن چې وي دا سین او کرایم دی دا ولې ته مثال راوړل انټنشنلی وایلیشن سره کر شریعت خلافی نو سین دی کر قانون خلافی نو کرایم دی څه شي دی کرایم دی او که by way of forgetfulness وي یا by way of mistake نو mistake دی mistake صحیح په mistake باندې سو capital punishment خو نه ورکوي په mistake باندې capital punishment خو نه صحیح ها البته نتیجه په مرتب شي ما ته وګوره د ټوپک بوله که انټنشن سره د چا پسینه ورويشته نو هم بساره امړی اګه په خطا وته دا پسینه ولګیده ان بیا به امړی نو کنه دا سفر پکښتا چې کومه ګوله په انټنشن دی بساره امړی که په خطا ولګیده او بیا سره نه امړی خو دا کرایم دی درستنه کرایم نه دی په مسټیک دی درستنه په نتیجه کې مرتب شو چې هغه مرګ د هغه کس چې چا پسینه باندې ګوله لګیده ده صحیح نو اس کدا د آدم علیه السلام ګناو به الله پنشمنت وکړو دا الله دا پنشمنت نه دی دا د باغ نه راوتل دا ریزلټ چې مرتب شي لکه څنګه په خطا ګولای چې مرګ مرتب شوی دی هغه په خطا ګولای چې مرګ مرتب شوی دی دا جنت نه راوتل دا په دې باندې بایو مسټیک په تور ریزلټ مرتب شوی دی فازلوا الشیطان دې دوار له خو شیطان نه د جنت نه فاخرجهما دا دوار له وستل مما دا هغه جنت نه کانا په کې و دې دوار پاګه کې وکړنا نو سیدی را کوش قلنا مونږ وې به تو کوشه بعضکم لباس الغدو اوس جنت کې خو هر شي ما ته وګورئ حسد ولې پیدا کیږي دشمنی ولې پیدا کیږي بغض و کینه ولې پیدا کیږي د مادي مفاداتو له وجې د سټیټس او د منصب له وجې حسد ولې پیدا کیږي ځکه تاسو سره شی ډیر دی او ما سره لږ دی زما حسد پیدا شه او د حسد پس منظر کې بغض پیدا شه حسد پس منظر کې بغض پیدا او د بغض پس منظر کې زما تر تناکار حرکات شروع شي چې دې سړی ته دین څنګه ورسو یا دې سړی د بزنس څنګه خراب کړ صحیح ځکه نه قرآن نه وړاندې وته خبر دې کړه اوس دا ټول سيزونه د ماده او د منصب په بنیاد باندې شروع کی حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافقد لها من حرص المرء المال والشرف لدینه او كما قال علیه الصلاۃ والسلام دو وګي لیوګان تاسو له وای موږ شرم خپل ورته شرم کوم وای دو وګي شرمخان د دې لیمز او ګوټ د کنډکونو لپاره کنډک تاسو وای کنه کنډک وای د لیم او ګوټ د کنډکونو لپاره دو وګي شرمخان دومره خطرناک او مضر نه دي لکه د مسلمان دین د لپاره چې دوه سيزونه سره مضر دي نمبر 1 د مال حرص نمبر 2 د منصب حرص دا دنیا کې څومره ویني چې تويږي پس تويږي په مال او منصب دریم شي پکې نشته بس مال او منصب دی پیغمبر اسلام یو دریم حدیث کې دیته و انها الحالقه کدا حرص در کې پیدا شي یا د مال یا د منصب پیغمبر اسلام وې دا ریزر دی اوس ریزر چې کوم ځای باندې راځي استفاده کیږي پیغمبر اسلام وې دا د دین د پر ریزر د دین خړی لکه ریزر چې وخت نه پاتې کیږي سره دین نه پاتې کیږي الله تعالی دې موږ کې دا شی نه پیدا کړي دا ډېر عذاب دی اوس جنت دی خو نه حسد ده چې کوم ځای هر شی وافر وي د هر چا سره تاسو سره بي ام دبليو ده شرشا سره بي ام دبليو ده اجغني سره بي ام دبليو ده سره مسرم ده او حیات سره ده زمونږ دو محترم ملمنو سره ده حسد څه پیدا شي صحیح شو تاسو سره کوم دې پینځو کمرو او بار کمره کې اٹیچ باتروم دی ټول سره مشته نو حسد څه پیدا شي ستاون بینک بیلنس ته $10 او دیم بینک بیلنس ته $10 یا هر څه کول دي نو چې هر څه کول دي به حسد نه پیدا کیږي او چې حسد نه پیدا نه بغض نه پیدا کیږي چې بغض نه په عداوت نه مرتب کیږي چې عداوت نه نقصان یو بل نه ورکي صحیح نو الله تعالی ورته چې اوس دې باغ نه وځي دنیا ته وځي او دنیا کې بدا اونچ نیچ وي دا کتواله او کوتواله خامخا وي څوک بلک زیات مالداري څوک کم مالداري جسره بډیر ته جسره بلګوي جسره او منصب وي او جسره به نه الله تعالی او فرمایشه په تل بل دشمنه شروع دا ټیسټ
قلنا اوے منگائے بتو کشے بعضکم لبعض عدو تاسو یو بل لپاره دشمنان بے ولکم فی الارض ادا تاسو لپاره پزما کې مستقر د قرار ځای و متاع النفع غسل الہین تر مقرر وخت پورې فتلقى آدم اوس الله تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام له خدای زما په کانشینس باندې برډن دی I do feel a burden on my conscience زما په زمين باندې بوج دے ضمیر باندې وي بعض اوقات یو شی ګناه نه مسلمان حرکت شي صحیح نو ضمیر داسې بد محسوس شي څنګه بد لکه اوس یو څنګه قتل خطا وشو ګاډي باندې څه کو لګي او سړی مړ شو دا ګناه دی ځکه تاسو قصدن کوم دی وایي خو هغه منډه کړه د ګاډي مخه دا ولګي دا ولر مړ شو پای وی اپ مسټیک صحیح خو شریعت اسلامي وایي چې د انسان دی او دا بل انسان ورته په نظر کې ځان په شان انسان ښکاری د ضمیر په بوج محسوسي برډن ما محسوسي دغه برډن د ختمولو لپاره شریعت اسلامي ورته کفاره تصور ورکړي دي څه ورکړي ورته د کفاره تصور ورته ورکړي دي چې کفاره ورکا څور کا کفاره ورکا نو کفاره ورکا یا دوه مې تسلسل سره روزي ونیسا یا یو غلام آزاد کا لسوکا یو غلام آزاد کا یا شپېتو مسکینان ته شپېته فدیه ورکا شپېتو مسکینان ته شپېته فدیه ورکا چې دا برډن د سر نه خلاص شي اوس آدم علیه السلام وی چې خدای اگر چې د بای وی اف فارګټفولنس په هیر باندې خو زما ضمیر باندې یو بوج دی دا بوج به څنګه ختمېږي نو الله تعالی ورته کلمات وکړي فتلقى آدم من رب کلمات ذکر آدم علیہ السلام د پروردگار خپلنا کلمات یوسو کلمه او کلمه بل قرآن ذکر کړي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورہ اعراف اول صدا واقعیا لگا تفصیل سره موږ بیگا نبلش پویل انګریزي تفصیل کی د آیت نمبر 19 نوار دا بقره بل تفصیل شي ویا آدم پیدامو او آدم اسکن اسیگان تاتو وزوجکا بیبستا الجنتا پا جنت کی دا دلیل ریش دا قرآن دا خدای کلام دے دا اینا خبر ایدی گی چلتا میں سنگ کردے بقره کی نو آراف دیو مغشن کی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا خُرَيْدُ عَلَى كَمْزَيْ جِسْتَاسُ خَخِي وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ خُدْوَالَ مَنِز دَيْكَي گَيْ دِيوَنِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ جِنِ شَيْبَتَا سُدْ وَائِلَيْتَرْزَ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ وَسْوَسَو کا وِسْپَرِنگو کدی دوارتا شیطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَرِيَغَنُمَا انجام داو چخکارک دے دوارو تا ما وری غنما اغا مستورا و پردشوی سردوی من سوآت ما سوآت مانا عورتونا پرائیویٹ پارٹ سباڈی وقالا بے ورطا ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرہ نئے ملکڑی تاسو دوارا رس تاسو دیوننا مگر دیر پارا چه شیطاسو ملکینی دو فرشتے و تکونا من الخالدین یا پاتشی پدی جنت کے میشد پارا وقاسموما اد قسمو کدی دوارو تا انی لکما لمن الناسحین چه تاس دا خیر خواہی کو دلاؤما راکت اکلو تا دوارا دلاؤما مانا راکت اکلو بغرور دوکے سرا فلم دلاؤما راکت اکلو دوکے سرا زان طرف تے مائل کرس زان طرف تے مائل یعنی دمر بہترین بیان دوارو تا ہوگا چھے واقعی تے متوسر شو خدا خواہن دوارا تے نو تا کلا منافق سڑے برتا دا سے جیبا بیانو کی تو باید داریر مخلص سڑے
صحیح شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دا منافقان رال، حضور صلی الله علیه وسلم ته دا چې عجیب عجیب خبره کولی. پیغمبر اسلام وایي دا ډېر مخلصان خلک دي، دا ډېر مخلصان خلک دي. الله تعالی فرمایي اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم. دغه منافقان چې ته وینې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان داسې برابر کړی، ته وایي واه څومره خاصه کړی دا خاصه سره. و ان یقولوا تسمع لقول مک خبره کوي نو تا ورته وږي خي ځکه خبره دومره خوږه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې تاسو باندې یو زمانہ را روانه ده، تاسو باندې یو زمانہ را روانه ده. السنتهم احلى من السكر. دا سے خلق سره به واسطه چې دا غي الفاظ او کلمات او بیانات با د شکر نه زیات خوږي، د برینا سکر معنا برا د برینا به زیات خوږي. وقلوبهم قلوب الزياب. خدا غي زونه به شرمخان زونه، زونه به خونخواري، زونه به سي زونه به خونخواري. يقول الله عز وجل ابي يغترون ام علي يجترئون. اللہ تعالیٰ ویلے دا سے خلق متعلق ہوئی کہ ابھی یغترون دا خلق زما پنوم خلق را دوکی ورکی یا زما پنوم دوکا شوی دی ام علی یجترئون یا ما تخفل زرور دوب خی خفل کردار بانے سوچ نکی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی لأبعثن علیہم فتنہ. زدا سے مخلوق بانے بیو دا سے فتنہ را لے گم معاشرہ با دا سے فتنہ کی اختکوم تدعو الحلیم فی حیران چی عقل من سڑے باهم حیران بھی چی خدای صفحے سلو حالات کم طرف روان دی. منگا موجودہ دور شپا دا طرف روان دی دا ہیچ چاہ ذہن کار نکے جس کی دنیا کی چاہ ذہن کار کے دا زمان کم سپریم کمانڈر چیز ہے غم ذہن کار نکے جس کی اگر تو ہمیں پتہ نہیں جس کی صحیح شو. اس پتہ ٹی وی باندے ہو اگر زمانگا ڈیفینس منسٹر پتہ اس دلتا سمجھا ما پتہ ٹی وی باندې کتل د ډیفنس منسٹر یو خط لیک شوی دی، یو میمو لیک شوی دی، میمو خط نه میمو لیک شوی نه. هغه میمو کې ویلي دي چې دا مونږ افغانستان کې پیرا کې دواړه ځای کې په دلدل کې خطیو په خط کې خطیو صحیح په خط کې خطیو. خطر د مونږ لپاره نور هم سیوا شو او اصلاح پیدا کړل. اوس یې په دې اخته چې دا میمو چا لیک کړی دی یا دا غټ خبره کې خپل میمو لیکي دایره لیکي نه چا لیک کړی دا. نو دا هغه دور دی چې هغه متحیر جلسه وکړي مونږه متحیر شو خدای څنګه کیږي الله یې صحیح کوي چې څنګه کیږي. فلما ذاق الشجرة کله چې دې دوارو وسکل داونه بدت لو ما سوآتهما دې دوارو ته پرایویټ پاس کار شو. آدم علیہ السلام او حدیث کې راځي ابن عباس سے فرمایي چې دا نوکان دي نوکان د دې کوم میټیریل چې آدم او حوا جنتی جامه دې میټیریل جوړوا. آدم علیہ السلام او حوا جنتی جامه لکه د نوک په جوړوا د دې میټیریل دا تاسو چې نشلیږي کښلیږي کښلیږي هم نه وینځل ته ضرورت دي وینځل ته هم ضرورت دي بس لاس په کې بس په پړه ډای شي. صحیح شو. کدا کپڑے را سره نه بس کا کسب بنو کول کپڑے دوبارہ صحیح کا او حیات تمام ضرورت نو چې سکیورټي والا نه چې سکیورټي والا دا آرډر ورکی چای نه کې بس جوړه کپڑا او دیګا نو. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما كان شدید واروتا پرائیویٹ پاس ساباڑے واتفقا شروع دوار حیادارو دوار بے حیا خلق چی دا پا بربندی دو خوشحالی گی حیادار خلق چی دا ایساخی جی حیادار خلق چی دا ای بدن چی بربندی گی دا ایساخی جی نمڑی گی. اس آدم او حوا علیہم السلام خود دوار حیادار خلقو چی بدن سنگ بربند شو اس دوارو غریبانانو دا دیت بنانا کیلا ورتا دا کیلے ونی تے ورمنڈا کرتا کہ لولی پانی کرنے لولی پانی اغیر آمستے وزان سریع زیر کولے زانے بندی وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا دوار شروشو لگولی بدنونو بالے من ورق الجنہ پاد جنت وناداؤما ربوما وادک دے دوارو طرف دے دوارو علم انحکما وانتلکما شجر آیا ما تاسو نوی منکڑی دے وننا وَاقُلْ لَكُمَا آیا ما نوی لتاستا ان الشیطان چی شیطان لکما غدو مبین تاستا پارا کلیر کر دشمن دی قالا دے دوارو دعوی کلمات
چې ربنا ظلمنا انفسنا خدای مونږ زیاته کړې ځان پر سره و ان لم تغفر لنا کتب خننو کې مونږ ته وترحمنا ارحمنو کې مونږ باندې لنكونن من الخاسرين نشوب مونږ د لوزر مونږ به هر شی لاس نو دا کلمات دي چې نن سبق کې راغلي ذکر کیږي واپس پر سبق ته چې فتلقى آدم من ربه واپس بقره ته فتلقى آدم من ربه ذکر آدم علیہ السلام درخپل کلمات یوسو کلمه نو دا کلمه چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب علیہ اللہ تعالی رجوع کردبان انہو اللہ تعالی هو التواب الرحیم اللہ تعالی توبہ قبل ان کے مہربان لے قلنا منگوے اے بتو کسے منہا جنتنا جمیعا طول نو دی طول خنو دو کسانو یو آدمو یو حواوا نو عربی واحد جبدا چی پدے کی دو واحد او دو جمع پا میس کی یو بلا سیغی اغیتوی تسنیہ صحیح ورته هغه ته وایي تسنیه حالانکه په نورو ټولو ژبو کې د یو نه زیات چې هغه پر پلورل لفظ وي یو چې هغه پر سنگولر صحیح ده هی او دې انګریزي کې هی او دې هی د سنگولر لپاره او دې خو په عربي کې دا سمي په عربي کې د سنگولر لپاره هوا د جمع لپاره هم په دې مې سره دوه لپاره هما صحیح شو نو زي خود وکاسانو پکاره چې ورته ویل چې قلنا اهبطا تاسو دواړه کوشئ نو ورته سوې اهبطو د پلورل دی تاسو ټول کوشئ سوچ تاسو نو دې ته وایي تغلیب سوې ورته تغلیب یا مجاز شکل دو باندې د پلورل حکم صادریږي قلنا منگوے بتو ملا جمیعا تاسو کوشئ دې جنت نه یوځای جمیعا معنا یوځای دانا چکنے تنن لرسا و دابا پسی سبا درشی بل گاڑی کی نا بسی خدای خوشی قلنا بتو منها جمیعا فاما یاتینکم من تنن گاڑی کی لرسا دابا سبا فلائٹ کی لرسا تیرائشی فاما یاتینکم منی ہدن اما بمانا دا متاما فاما یا دا اما لفظی مانا کی کچر راغ تاستا نہ دا کچر اف او بٹ خو هغه څوک استعمالي چې هغه مستقبل پته نه الله تعالی اف او بٹ استعمالي دا خو خبره یقیني ټوله دا کنټرول کې دا علم هم دا ده کوي او هغه نو هغه اف او بٹ سره پاره استعمالي د دې وجه الله تعالی اف او بٹ په معنا د یقین باندې د اف او بٹ په معنا سي په معنا د یقیني نه اما په معنا د متاما فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس کل چراغ پاستا منی زماد جانبنا ہدن وحی فمن تبع ہدایا چاچ فالو کر وحی زما فلا خوف علیم نبیر دویبانے ولا هم یحزنون انبد فکر ملکیگی والذین کفروا او آکا سانچ کفر کرے وکذبوا بآیاتنا اتکذیب کرے دایتون زمونگا اولئک اصحاب النار داد اور ملکر دے ہم فیہا خالدون دے بدے کے میں سے آیت نمبر 28 کی فلا خوف علیہم دیبان بیرنی ولا هم یحزنون دیبان بیرنی بحال کی دیبان بیرنی پا پریزنٹ کی ولا هم یحزنون انا دیتا وریس پیدا کول دی دا مستقبل لپارا they are okay today and they will be okay tomorrow and day after tomorrow اللہ تعالیٰ فرمائی کہ چلو وحی اتباع کوا تعالیٰ ننم سیر نہ پکار سبام نہ پکار اور بلادم نہ پکار دکا سڑی یریگی دسنا دمرگنا دسنا دمرگنا او چکم قوی مومن وی مرگ داغا دا پارا سمانا رہی صحیح علامہ بیر خاجی بشیر ویلے اردو کی چی زندگی کیا ہے عناصر میں ظہوری ترتیب زندگی کیا ہے عناصر میں ظہوری ترتیب اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا چی جوان سشے دے بس اللہ تعالیٰ سا عناصر رہے ہو جائے کی یہ سنی جوان کی جوڑ سی اگر عناصر چی اوپر نجدا کی اللہ موئی چی عناصر are still there elements are still there وہ دا جوان پر شکل کی کمبائن دی جوان پر اور چی مرگ راشی سپریشی یعنی عناصر still there دا بدن ذرات چرته دي خو پراتري چرته خو دینو د خدای کائنات کې روح چرته دي چرته خو دینو
چې کله ژوندو نو د بدن ذرات یو بل سره یو ځای ورو پکې دنګ پینټریټ شو چې کله جدا شو نو روح هم یو ځای پروت دی بدن ذرات هم چې تفرس دي صحیح نو فلا خوف علیهم نبیر دوی باندې فی الحال ولا هم یحزنون ان دوی فکر من کی په مستقبل کې چې نیکسٹ فیوچر یو شوډ فیل نو وری مستقبل کې هم ځان باندې سیر هم محسوس وا ستا مستقبل به هم خیر وي یو او دې معنی چې لا خوف علیهم نبیر دوی باندې اس یرات ځان متعلق خوف هغه یاره ته وای چې سره د ځان متعلق کېږي ولا هم یحزنون ان په دوی فکر ملکی د خپل بلاوت متعلق چې زګر دوی بلاوت چې چا سره محبت ته هغه د دوی په لار رواني نو دوی وای چې زما ژوند د خیر نه د ژوند بم د خیر الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم